اسلام معزز و محترم مسلمانان و مشران انسان ته په نورو مخلوقاتو باندې په وجو سره شرافت حاصل دی. یو خدا چې الله پاک انسان لا د صورت خسته ورکړی دی. الله پاک فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بېشکه موږ انسان په ښکلي صورت باندې پیدا کړی دی. که موږ تاسو سوچ وکړو دا نور مخلوق چې د الله کم دی د دې صورتونو ته وګورو او بیا د انسان صورت ته وګورو، یقینا دا انسان ډېر ښایسته پیدا شوی. الله پاک وایي ما ښایسته پیدا کړی دی او ډېر ښایسته پیدا کړی دی. د نور مخلوق اول دې ټولې ډانچې ته وګوري نو مطلب د هغوی هغه سر، خپې، لاسونه، بالفرض نور اندامونه او بیا د انسان ډانچې ته وګوره، د انسان ډانچه مزېداره بیا چې دی مخصوص اندامونو ته وګوره، سر ته وګوره، د انسان څومره مزېدار سر له الله پاک ورکړی، ښکلې مزېداره ټوپۍ پې په سر کړي، پټکې پې ووهي، نو د انسان د مخ نورانیت ورسره سیوا شي. الله پاک چې دی دله غوږونه ورکړي دي، څومره مزېدار غوږونه، د انسان د مخ دا رونق پې برابر دی. الله پاک دله سترګې ورکړي دي، مزېدار سترګې، د نورو مخلوقاتو په نسبت د انسان سترګې ښایسته وي. الله پاک په دې د پاسه وریځې پیدا کړي دي، مزېدارې وریځې چې د انسان د مخ د سترګو دا ښایست په دې وریځو باندې نور هم سیوا دی. لکه بالفرض که دا وریځې نه وي که نه او دا سترګې په همدیزې باندې وي نو د یو انسان نه به بل انسان هېرېدلی، دومره بدرنګ به ښکاره کېده. دا په الله ځان له یو ښایست ایښی. د دې سره دا پوزه انسان الله پاک انسان له الله پاک څومره ښایسته ورکړې ده. په دې د انسان د مخ که دا پوزه د انسان د مخ نه بالفرض په سوچ کې لرې کې که نه دا انسان د مخ به څومره بدرنګ ښکاري. د انسان له الله پاک دا شونډې ورکړي دي، څومره مزېدارې خبرې دې کوي او په دې باندې دا غاښونه ولا الله پاک پناه کړي دي. که دا شونډې دې لرې شي دا غاښونه ټول ښکاره شي. د خپلې مور نه به خپل بچي هېرېږي، د خپل پلار نه به خپل بچي هېرېږي. دا الله پاک دې له ښایست ورکړی. دا لاسونه الله پاک موږ له څومره مزېدار، که ناست په لاس باندې خپل کار وکړه، که ولاړ په لاس باندې خپل کار وکړه، په دوو خپو باندې مزېدار ګرځي، ډوډۍ پسې سر نه ښکته کوي، اوبو پسې سر نه ښکته کوي، بس په لاس باندې چې دی هغه په قدر او په احترام باندې چې دی خولې ته راوړي. الله پاک دا صورتن دله چې دی یو ښایست ورکړی دی. رنګ چې دی هغه ښایست نه دی. زموږ مطلب د بعضې خلکو په ذهن کې دا خبره پرته وي که نه چې دا انسان سپین دی ښایسته دی یا سور دی ښایسته دی. نه، رنګ ښایسته دی. رنګ خو چې دی دا خو آدم علیه السلام تخلیق چې کله الله پاک د هغه خاوره د فرشتو په ذریعه باندې د مختلفو ځایونو نه رااخیستې شوې ده. نو څوک به سرې، څوک به سپینې، څوک به تورې، دغه ځان له خبره ده. چې کوم انسان هغه کې انسانیت وي نو په د انسانیت باندې دی دومره ښایسته وي که هغه ډېر هم بدرنګ وي هغه کې هغه بدرنګوالی صورتن نه ښکاري چې دی صورتن بدرنګ. حالانکې بدرنګترینو کسانو کې چې دی لقمان حکیم دی، څومره ښایسته ذکر یې مونږ کوو. قرآن مجید کې هم الله پاک ذکر فرمایلی دی. بلال حبشي څومره بدرنګ دی صورتن، خو هغه بدرنګوالی په هغه کې ورک دی، هغه کې انسانیت دی. انسان دا الله پاک په ښکلې ډانچه باندې پیدا کړی. که د انسان تور دی پوزه په خپل ځای، د سترګې په خپل ځای دي، غوږونه په خپل ځای دي، مطلب دا د وریځې باڼه دا په خپل ځای باندې دي. صورتن الله پاک دا ښایسته پیدا کړی. او د دې سره دویم فضیلت الله پاک دله ورکړی دی په علم باندې. علم یې الله پاک دله فضیلت ورکړی دی. الله پاک چې کله آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وفرمایله نو فرشتو ته یې ظاهره کړه چې په ځمکه یو داسې
خپل خلیفہ پیدا کړو. نو فرشتو عرض وکړو چې الله تبا داسې کس پیدا کوي چې هغه فساد کوي په ځمکه کې او وینې به تویوي. د فرشتو ته څنګه پته ولګېده؟ نو فرشتو ته پته داسې ولګېده چې د دې انسانانو نه مخکې په دې ځمکه باندې پیریان حمله او هغوی به چې دی فساد کوه. نو فرشتو قیاس وکړو چې که ځمکه باندې خو پیران اوسېږي که نه او دوی فساد کوي، نو که د دې په شان یو بل مخلوق پیدا شو هغه هم فساد کوي که نه. نو الله پاک آدم علیه السلام ته نمونه وښودل. د څه نمونه ورته وښوده؟ نو د ضرورت د څیزونو نمونه ورته وښودل. مفسرین ورسره دا لیکلي دي چې د هغې فواید یې ورته وښودل. لکه بالفرض دا کټوۍ ده، دا کټوۍ څه دپاره ده؟ نو په دې کې چې کومه فایده ده هغې ورته وښودل. بالفرض دا سمڅۍ ده، دا سمڅۍ څه کار کوي؟ نو د دې چې کومه فایده ده هغې ورته وښودله. دغه حساب نه چې دی نور کوم د ضرورت څیزونه دي هغه یې نومونه ورته وښودل او د هغې فواید یې ورته وښودل. نو بیا د فرشتو نه الله پاک تپوس وکړو چې ما ته د دې څیزونو هغه نومونه واخله، هغه فایدې راته بیان کړي بطور امتحان. او الله پاک دا ښودله دوی ته چې ده د ما فضیلت ورکړی دی انسان ته فضیلت حاصل دی. نو الله پاک او آدم علیه السلام ته وفرمایل چې ته هغه نومونه ورته وښایه. نو آدم علیه السلام شروع شو او دا هغه څیزونو نومونه ورته ټول واخیستل او فایدې ورته وښودلې چې دا فایدې دي پکې. سبق خو یې ویلی الله پاک ورته ښودلي. نو الله پاک فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو سجده وکړئ. او دا سجده چې دا داسې سجده نه وه لکه دا کوم چې کوم عبادت کې سجده کوو، دا انحنا وه، صرف راټیټېدلو. لکه زموږ په بعضې خلک دي داسې که نه ستړي مشي کې لږه ډېر توقل کوي، بس لږ ډېر راټیټېږي. دا دومره راټیټېدل نه دي، دا انحنا وه، صرف کته کېدلو بطور ادب بطور تعظیم آدم علیه السلام ته. او وړاندینو امتونو کې به دې ته سجده وویله. لکه یوسف علیه السلام باره کې راځي که نه چې مور پلار او وروڼو چې دی هغه ته سجده وکړه. نو هغوی داسې سجده ورته نه وکړه لکه د عبادت کې چې موږ څنګه سجده لګوو، دا سجده نه وه، انحنا صرف راټیټ شو. بهر صورت خو آدم علیه السلام له الله پاک فضیلت په علم کې ورکړ. علم د علم ډېر فضیلتونه دي، ډېر فضیلتونه. او الله پاک خپل کلام پاک کې فرمایي چې الله پاک د طرف نه چاته علم ورکړی شي نو الله پاک د دغه خلکو درجې په دې علم سره اوچتوي. نو په آخرت کې د علماو ډېر لوی مقام دی. دنیا کې خو مونږ چې ګورو نو تقریبا زه به دا ووایم چې زموږ په نظر کې هغه سړی د لوړ مقام خاوند دی چې هغه سره پیسې ډېرې وي، دا د لوړ مقام خاوند دی. دا زموږ د دنیا د خلکو په نظر کې د عزت والم دی او دا هوښیار هم دی او دا چې دی پوهېږي او دکې سړیتوب هم دی، هر څه هر څه دکې شته دی. خو نه،